السلام علیکم. امید کوم چې ټول به روغ او جوړ یاست. د 1978 په باره کې چې تاسو ته کوم ریکارډ درته ویل شوی دی چې دا ریکارډ به راته پیښ شوی او په دې باندې بیا پی او آر کارت اس ای سی کارت کینسلیږي. اوس دا ویډیو په غیر په سره اوریدل دي او تاسو به شیر کوئ هم. په دې ویډیو کې زه تاسو دا ترتیب درشم، تاسو به ډاکومېنټس ورته پیښوي، څنګه کوم ډاکومېنټس ورته پیښوي او په څه ترتیب به ورځي، څوک به ورځي، او اوس تاسو ته کوم فارم ملاویږي، دا فارم مطلب څه ده، د فایده څه ده، نقصان یې څه ده، او را روان تاریخ لپاره به ته تیاری څه کوي. اول ته به کوم ترتیب تاسو جخه دغه ډاکومېنټس دوی پیښوي او تاسو به دوی ته حاضري لګوي. نور ظلم روان ده، ناروا سلوک روان ده، غیر مناسبه طریقه روانه ده، په هغه به بعد کې سره غږیږو. فلحال د هر چا چې دا فارمان کوم اخیستی دي د هغو ټیم پره ده، نن او سبا هر تاریخ بدل تاریخ باندې ور روان دي دا خلک. نو دا کوم چې سبا پیښیږي، بله ورځ پیښیږي، دغسې به تاریخونه ورکړي دي. د هغو د تیارۍ لپاره دا ویډیو درته جوړوم، په خپل یې هم وګورئ او ضرورتمندو ته لازمي شیر کړئ، یو کس خپله فایده ځینې واخلي. د 1978 ریکارډ که تا د پلار ده، که د نیکه ده، که د دې نیکه د بابا ده، که د تا د خاندان ده، که د تا د اکا ده، د تا په خاندان کې چې دا شی پروف کی، دا ثابته کی چې ته دا ملک پاکستان ته راغلی، انټري دې سوې ده، هغه له تا سره زاړه ریکارډونه چې کوم ریکارډونه پراته دي، 78 ده، که 75 ده، که 64 ده، که 65 ده، که 70 ده، که هر تاریخ د پاغي که هر څه پراته دي. ظاهر خبر د ما او تا تاریخ خو نه ده، هغه خو د موږ د نیکهګونو تاریخونه دي. هغه تاریخ خو هغه دلته ژوندي ول او ول موږ پیدا سوي لا نه ول. تاسې به هغه تاریخ هغه کوم فارم چې درکړي، په فارم کې چې ته خپل خاندان خلک ټول ور واچې دا د ما خاندان دا خلک دي، بیا چې کوم تاریخ تا ته درکړي، څه ټیم چې ته دا فارم جمع کوې، په دغه دوران هم له نادره جهال کوه، حال ځینې کوی چې دی تا ته پابنده ده، زدی به تا ته حال درکوي چې ته په هغه ورځ په څه ترتیب راسه، څوک راسه او په کوم ټیم راسه، او په هغه تاریخ به لازمي ورځئ. مس یې نه کوي، دا ډېره ښه موقع ده د تاسو د شناختي کارت ترلاسه کولو، پی او آر کارت کینسلولو. ته به خپل 1978 ریکارډ 78 ریکارډ په دې یادېږي. زه بار دا خبره کوم، په 79 کې اپناګزین رالل، یو ان ایچ سی آر و، افغانستان و، پاکستان و، دغو درو سره اګریمنټ وکاو. پاکستان ویلکم ورته وویل پښتنو ته. په جنگ په دوران کې یو ان ایچ سی آر او پاکستان بیا رجسټر پاکستانیانو ته پی او آر کارډونه ور شروع کړل. یو وری ویلکم ورته وویل، بوسې په دره خاک په سره او زلالت باندې دوی داسې رویه شروع کړې ده چې بیرته روان کړي دي ستاسې ولاړ شئ. په دغه طریقه نه وه. هغه مجلس به ما درته ول بعد کې کوو. 78 ریکارډ در سره واخله، حلفیه بیان در سره ولیکه چې دا ریکارډ د تا ده او دا حلفیه بیان ده. حلفیه بیان حلف اخیستل دي، په هغه باندې 2 ګواهیان راوستل دي، په اسټام باندې ولیکه در سره یو سالته بیا نور کاروایي راته نه وکړي چې دا کوم کارډونه چې دي، دا کوم نمونه چې دي، دغه د موږ اوریجنل ریکارډ ده. مخکې که تا را جوړول، که ما جوړول، که غلطیانې سوي دي، که په بل خاندان کې ننوتی یم، که بل خاندان ول ما ته راغلی ده، هغه ټوله تیرې بیرې هیرې، که تا غلطي ده، که د ما غلطي ده. اوس آخري وار ده. حلفیه بیان ورکول هم دي ښه خبره ده، د تا په حق کې فایدهمنه ده. حلفیه بیان هم در سره یوسه، د 78 زوړ ریکارډ در سره یوسه، د نیکه د پلار شجره هم در سره یوسه، اوس موجوده کارډونه هم در سره یوسه، که پی او آر کارډ اس ای سی کارډ در جوړ شوی هغه هم در سره یوسه، د تا د خاندان د ټوټلو نمونه در سره ولیکه هغه در سره یوسه. کمیټۍ کېږي هلته، هغه کمیټۍ به د تا غور فکر کوي. پاکستان ادارې، نادره، عدالت، ایجنسیانې په خپله پریشانه دي چې د موږ هغه پښتانه سره ګډ وډ سول راجه، کوم چې واکیل هغه ځای راغلي ول څه نه لري اوس، او کوم چې د دې جې اوسېدونکي ول. دا قطعا پاکستان هم نه غواړي، ادارې هم نه غواړي، موږ هم نه غواړو، تاسې هم نه غواړئ چې دغه یو ان ایچ سی آر هم نه غواړي، افغانستان هم نه غواړي چې کوم رجسټرډ خلک ول، اوریجنل خلک ول، د هغو تاریخ موږ ښه پورته سره وسو، د هغو بیرته سیده کول پکار دي. نو سیده کولو یې آخري طریقه که عدالتو وکیلانو مجبوره کړل دوی، که عوام مجبور کړل، که مسیرانو مجبور کړل، دې شی ته دا سیستم ودرېدو چې موږ او د دوی اوس مرکه روانه ده. د سیستم
او د پښتنو په مابین کې چې کوم رجسټرډ خلک دي د هغو غور فکر کیږي. غور فکر یې په دې طریقه کیږي چې موږ جو اوس دوی د 78 ریکارډ وغوښت، د 78 ریکارډ به موږ ورته پیښوو په دغه انداز کې. او بل زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې برای مهرباني یو سیکنډ دپاره هم تاسو دا به پریشانی نه کوئ چې هلته په کمیټۍ کې ناست خلک څوک دي، که هغه هر څوک دي د ما او د تا غوندې خلک دي. هلته به ته هغه کټر ابوبر پښتون جوړېږي. کوم پښتون خدای دې په خوا کې نران ډېر که ببرې ورځې برګ باڼه او شک بریتونه، نو هغه پښتانه به جوړېږي، تاسې به هلته پیښېږئ، خپل تاریخ به پیښوئ. یو څه نه کېږي چې کوم رب ته منظوره وه هغه به کېږي. تاسې به هغه کمیټیو خلکو ته سترګې په سترګو کې او خبرې به ورسره کوئ او تاسې به خپل تاریخ پیښوئ. د موږ څه په قسمت کې او د موږ په حالاتو کې چې الله څه لیکلي ول هغه به کېږي. او د الله غیرتمن ذات ته او غیرتمن انسان یې خوښ ته. خدای دې په خوا کې نه رانډېر که ببرې ورځې برګ باڼه او شک بریتونه. شک بریتو باندې ورسره ملاو سئ. یو څوک نه دي، ما تا غوندې عام خلک به ناست دي، سل اسمان راکښته سوي خلک نه دي. ښه په ګرج راوله په اواز کې خپل تاریخ پیش که. انشاءالله د تا په حق کې به فیصله کېږي، خامخا به کېږي. تاریخ در سره یوسه، الفیه بیان در سره یوسه، کمیټۍ کې کوم ورلیکل سوي کسان چې دي هغه شجره به تا ته میلاوي، شجره در سره هغه در سره یوسه. یو ورخو هغه خلک ځان کلیر کړي چا سره مکمل ریکارډ شته او هغه باوجود هم پی او آر هم جوړ سوي دي او کارډونه هم بلاک سوي دي. یو ورخو هغه ښایسته پښتانه ځان کلیر کړي. بعد کې چې د چا کارډو کې مسلې دي یا د چا په تاریخ کې مسله ده، یو څه به تاسې کوشش وکړئ، یو څه به موږ در سره وکړو کوشش، یو څه به دوی لږه نرمي راښکاره کړي، هغه به برابر کړو. دغه پښتانه خو یو وارې دا خپل ریکارډ خو ښه ښایسته انداز په ښایسته ترتیب پیش کړي. یو وارې یو خو زما زړه هم راسوړ کړي چې تاسې سترګې په سترګو کچوی سئ او غږېدا به ورسره کوئ. زه به د چا چا دپاره در سره ولاړ سم، تاسې انشاءالله زه امید لرم چې په خوند باندې به خپل ریکارډ پیش کړئ او خپل حق به ترلاسه کړئ. بله ویډیو درته جوړوم، هغه به هم انشاءالله د تاسې په حق کې زه جوړوم، بهتره به جوړوم. تاسې دا ریکویسټ کوم چې دا ویډیو هم در سره شیر کړئ او را روانه ویډیو به هم در سره شیر کوئ، هم په ګروپانو کې، هم په واتساپ، هم خپلو ملګرو ته. مننه کوم، یو جهان مننه. انشاءالله که په هر ځای کې واست د ما سرویسز د ما خدمت دغه ټوټه پوټه لفظونه به له تاسې سره ګډ وي. که تاسې نه پرېښول زدلې بیا به یا تاسې ړومبي یاست یا به موږ ړومبي یو. زه در سره ځم، کابل ته خو م در سره بوز دی.